یو بل رور دی زمونږه او دم سوال کړی دی او داسې به ووایم چې دا سوال لږ عجیبه غوندې سوال دی او دا زمونږ چې کوم نیو جنریشن دی ځوان کوم ځوانان دي نوی کل دی هغو کې اکثر دا سوال د هغو په ذهنو کې خو دا سوال بعضې کسان یې کولی شي او بعضې کسان یې نشي کولی خو دا چا زړه کړی دی او دا سوال یې کړی دی موږ نه سوال یې دا کړی دی وی چې مفتی صاحب که یو انسان یو جینۍ خوښوي او یو جینۍ سره محبت او نکاح اراده یې ورسره نو آیا دغه جینۍ خدای پاک جل جلاله نه ځان دپاره په دعا کې غوښتی شي که نشي غوښتی خدای پاک جل جلاله ته دا ویلی شي که نشي ویلی وی چې یاره خدای پاک از ماله د جینۍ دا ماله راکړي نکاح په طور باندې او دا هم لیکلي دي چې زمونږ وی چې په کلي وطن کې یو عالم دین دی وی چې هغه ووي او مولانا صاحب یې لیکلی والله عالم چې څوک به و چې هغه ووي په سپیکر باندې چې داسې جینۍ غوښتل چې هغې دپاره ته محرم نه او نکاح ورسره کول غواړي او اجنبیه پردی جینۍ خدای پاک جل جلاله نی په دعا کې نشي غوښتی دا ناجایز او حرام دي هغه وایي چې یو مولانا صاحب داسې ووي نو بچې تا خو چې هر څوک مې یو جرأت ته کړی دی ښه خبره یو سوال دی تقریبا نن سبا د دغو خبرو زمونږ ستاسو په معاشره کې بس یو ماحول غوندې دی وجه دا ده چې موږ ته دین نه لري یو هغسې تربیت ما ورته ونشي د اسلام مطابق نو دا خبرې بیا په منځ کې ډېرې راځي نو ستا د خبرې جواب دا دی دا یاد لره په اول خبره چې یو جینۍ چا خوښوي او هغه نکاح کول ورسره غواړي هغه خدای پاک جل جلاله نه په دعا کې غوښتل بالکل جایز دي په دې کې والله عالم چې دا کوم مولانا صاحب ورته ویلي چې هغه به په کوم بنیاد باندې ویلي کیدای شي هغه به هم صحیح ویلي هغې سوال جواب به نوعیت به چینج و بدل به خو دا کوم چې ستا دلته سوال دی چې دعا کې غوښتی شي که نه نو بالکل الله تعالی نه په دعا کې غوښتی شي خو دا غوښتل یې ورته زه ښایم چې څنګه به غواړي هغه چې کوم شریعت طریقه ده دعا کې به داسې غواړي داسې به نه وایي چې بس په هر صورت باندې مال راکړي داسې دعا کې به غواړي چې خدای پاکه که دا کومه جینۍ سره زما محبت دی زور سره نکاح کول غواړم که دغې جینۍ سره او په دغه نکاح کې زما دنیا او د آخرت او د مستقبل خیر وي ځکه چې په خیر او په شر باندې خدای ته عالم پوهیږي خدای پاک دغې جینۍ سره زما نکاح وکړي او که دغې جینۍ سره زما دنیا او د آخرت او د مستقبل خیر مني دیله په بل طرف باندې یو ښه خاوند ورکړي او ماله په یو بل طرف باندې یو ښه ښځه او جینۍ راکړي په دې طریقه باندې خدای پاک جل جلاله نه په دعا کې بالکل غوښتی شي هېڅ خبره په دې کې نشته څنګه چې موږ عام دعاګانې غواړو د جینۍ د دعا هم ځان دپاره غوښتی شي الله تعالی نه خو دا خبره ورسره ذهن کې یاد ساتي چې دا کومه جینۍ ستا خوښه ده د دې زیات تصورات کړل په سوچ فکر کې راوستل او هر ټایم یې تصور کړل نو دا پردی زنانه ده او دا پردی د چا عزت دی دا تورسرې ده هغې داسې تصورات او دا کړل دا شرعن منع دي داسې تصوراتو کې به نه راولي یا مثال کې طور په تصور کې هغې سره انسان کوم حد پورې لاړ شي هغسې څه په ذهن کې څه سوچ فکر کې څه ورسره وکړه نو داسې به نه کړي پردی زنانو متعلق به سوچ فکر دا کوي به نه او چې کله سوچ کې راشي نو د ادب احترام سوچ به یې کوي باقي یو جینۍ ځان دپاره په دې طریقه باندې چې کوم مار ته وښوده الله جل جلاله نه بالکل ځان دپاره غوښتی شي